امام رازی رحمه الله په تفسیر کبیر کې یو واقعا ذکر کړی دا. وی جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم سره یو صاحب ناستو. هغه صاحب د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې او بده کې وحی رااله او جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم ته ارشاد فرمایو چې دا کم صاحب تا سره ناشته د دې کس عمر ډیر لګ دی او سو ساعت پاتې دي، لکه شان ټیم پاتې دي، اخیری وخت دی، بس د مرګ وخت نږدې دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د صحابي ته دا وحی دې متعلق خبر ورک. دا صحابي فرمای اذا الله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داس یو عمل لا توه چې هغه بهترین او ډیر لوی د خیر عملی چې اخیری وخت مې دی چې الله ته مخامخ کېږم چې د یو خیر عمل کې یو ډېره لویه ګټه وکړم، ځان سره یو عالم یوسم. د مرګ خواسم یقیني شو، نږدې شو، اخري وختونه مې دي چې په هغې کې مشغول شم، داسې یو کار راته وښایه. جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته ارشاد فرمایو اشتعل بالتعلم، ځان د علم په حاصلولو کې مشغول کا. امام رازی رحمه الله تفسیر کبیر کی یو بل نقطه ذکر کړی دا، وعلم آدم الاسماء كلها. په دې کې الله رب العزت فرمایي چې آدم علیه السلام ته الله رب العزت یو څو نمونه وښودل. په دې نمونو باندې الله رب العزت حضرت آدم علیه السلام ته شرف ورکړ، لوی مقام ورکړ، او فرشتو ته الله رب حکم وکړو آدم علیه السلام ته تعظیم سجده وکړي. بیا دې نه پس ارشاد فرمایي یو انسان علم حاصل کی او پوهه حاصل کی د الله د ذات او د الله د صفاتو علم حاصل کی، د الله د دین علم حاصل کی، دته الله څومره لوی عزت ورکوي، څومره لوی مقام او شرافت په الله ورکوي. دا خو د سیزونو نمونه زده کړو چې انسان د قرآن علم زده کی، انسان د حدیث علم زده کی، انسان د دین علم زده کی، د آخرت متعلق، د قبر متعلق، د دنیا متعلق او دارنګ د آخرت متعلق او د الله د ذات دغه د صفات او علم دې زده کی، ته الله څومره لوی مقام ورکوي. امام رازی رحمه الله ورپسې یو بل نقطه د حضرت یوسف علیه السلام متعلق فرمایي وی حضرت یوسف علیه السلام ته الله رب العزت د خوبونو تعبیر علم ورکړو. پای باندې الله رب العزت د قید او بند د جیل نه الله پاک آزاد کوي وستو لوی مقام ولادت حکومت او د گورنر ورک، خزانچی شو، لوی مقام ته الله ورک. کم کچ علم حاصل کی د الله احکامات سے دی، د الله رب العزت د پیغمبر طریقې سے دی، وی دی چې دا علم حاصل کی دی به د شیطان د جال او د شیطان د قید او بند به الله دی محفوظ کی، دی به د هوس او د شهوت د قید او بند الله محفوظ کی. نو محترم عارض میں دا کو چې دا په دې شوال په دې میاشت کې عموماً ټول ملک او بیا خصوصاً زموږ پاکستان کې مدارسو کې داخلي شروع کی.